صفات د دولت د ریاست. نمبر اول په اسلامي ریاست کې حاکمیت اعلی دا د الله تعالی لپاره. امت دا د الله تعالی ایجنټان وي. او د امت نمائندگی چونکہ خلیفہ کوي لہذا هغه ایجنټ دي. نمبر 2 دا ریاست د شریعت دائره کې دننه په مکمل حریت او په آزادۍ باندې استوار وي. نمبر 3 حکومت اگر چې د عوامو په خوښه راځي خو په عوامو لازم وي اتباع د شریعت. د حکومت راوستو کې ای باندې لازم وي اتباع د شریعت. نمبر 4 د دې ریاست شناخت عالی کردار وي. نمبر 5 ټول ریاستی معاملات په باهمي مشوره روان وي. او نمبر 6 د ریاست کا امر بالمعروف او نهی عن المنکر. او دا مویل چې د ریاست نور ریاستونو سره تعلقات بسنګي. ها د دې ریاست دا بل چپټر نور ریاستونو سره تعلقات. نمبر 1 عدل او مساوات. تعلق په عدل باندې بناوي او په مساویانه بنیادونو باندې. نمبر 2 صدق او امانت. نمبر 3 احترام د معاهدات. نمبر 4 پچا هم زیاته نه کول مگر هلا چې یاد د اسلامي ریاست لپاره چیلنج وي یا د دین لپاره چیلنج وي. نمبر 5 د تعلقات په حواله د فساد نه ځان بچ کول. وعد الله الذين وعدكم الله تعالی کسانو سره چې ایمان راوړل دي منکم استاسنا وعملوا الصالحات عمل کړي دنه کول یستخلفن لهم چې یقینا خلافت ور کوي دوی لا فی الارض مکه کې کما استخلف الذين من قبلهم لك خلافت ور کړو کسان لا من قبلهم چې مخکې دوی نو خلافت ور کوي دا ولې چې حکومت ور کوي.
ځکه حکومت خو صرف د الله دی. حکومت د چا وي؟ نو د انسانانو الله بس ورکوي خلافت. او چې کله حکومت د الله وي او انسانان خلیفګان وي نو لازمي نتیجه ده چې ولا یمکنن لهم قوت او قدرت باور کوي، استحکام باور کوي، لهم دوی د پاره دینهم الذی تزالوا د دوی داغ دین چې الله تعالی د دوی د پاره انتخاب کړي. ځکه چې په اسلامي ریاست کې چې حکومت د الله وي او دا مسلمان خلیفہ او حکمران داغه نمائندې نو الته حاکمیت د الله د دین وي، الته قدرت او قوت نه د فرد وي نه د حزب وي نه د جماعت وي، الته قدرت د سي د الله د دین وي. او چې کله د الله دین ته قدرت میلاو شي نو دا ورپسې بیا دغه نتیجه ده وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او بدل کے باور کوي دوی ته من بعد خوف پس د خوف د دوینا امن چې کله د الله دین حکومت میلاو شي قدرت میلاو شي نو الله تعالی خوف په امن بدل کی. ځکه امن اصل کې نتیجه ده د عدل. امن څه راځي؟ عدل سره راځي. امن نتیجه ده د عدل. او کوم ریاست کې چې عدل دی الته به د مینې نه هغه ته د بهر نه څه خطره وي، هغه ریاست ته د بهر نه څه خطره نه وي. اوس چې کوم خلک حکمرانان د دې ذاتي وظیفه سي یعبدوننی دی بندگی کئی زما لا یشرکون بی شیئا شریک نہ پیدا کئی ما سر اس شیئو نہ پا عبادت کی نہ پا حکومت کی. حال تو لکھا کہ دی بندگی کئی یہ والے زما او ما سر حکومت کی ہم شریک نہ پیدا کئی. نو دا مسلمان حکومت دا مسلمان کو وطن کی دا اللہ دا دین نہ علاوہ بل قانون نافذول دې ته وایي شرک فی الحکم. دې ته څه وایي؟ شرک فی الحکم چې دا په حکومت کې او په نظام کې شرک دی. فی الحکم حکم معنا حکومت. ومن کفر بعد ذلک چاچ کفر کو پس دے نو کفر کو معنا چې د الله دین حاکم نک. فاولئک هم الفاسقون یقینا دا خلق فاسقان دي.